نن د اکثرو خلکو کله چې مونځ وشي د هغې نفس دا غلطي وي چې سیده پاسي، حالانکې د الله رسول علیه السلام په باره کې راځي کله چې د الله رسول علیه السلام به سلام وجار باسو نو یو ځل به الله اکبر وي او د الله رب العالمین نه به یې بخښنه 3 ځله غوښتله، یعنې یا الله اکبر، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. او بیا به نبی علیه السلام وی اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. نو که چېرته موږ اکثر ائمو ته وګورو د جوماتونو یا عام خلکو مقتدیانو ته وګورو نو داسې احادیثو نه دی نه وي خبر، ځان د دین نه پوره خبرول پکار دی په دې وجه باندې چې نبی علیه السلام زموږ دپاره راغلی او دا شریعت یې موږ ته پرېښی دی. نو چې کله سلام وجر باسي امام نو امام له هم پکار دی او مقتدیانو له هم پکار دی چې الله اکبر یو ځل ووایي او 3 ځله استغفر الله ووایي. او په دې کې حکمت هم دا دی چې الله اکبر یا الله ته ډېر لوی زه ستا د عبادت حق نشم ادا کولی او استغفر الله 3 ځله. په دې کې حکمت دا دی چې یا الله ما نه په مونځ کې کوتاهي شوې ده، زه په هغې نه معافي غواړم او بخښنه درنه غواړم. نو پکار دا دي چې د نبي علیه السلام غونده کې مونځ وکړی شي چې د الله په دربار کې قبول شي.